ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال الله تبارك وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاكر في رمضان مغفور وسائل في رمضان لا يخيب رجاؤه رواه الطبراني. میاشت رمضان هغه چې نازل شوی دی پاکي قرآن هدایت دی د خلقو دپاره واضح دلایل دی د هدایت فرق کوونکی دی په مابین د حق او د باطل کې څوک چې دې ته حاضر شي ستاسو نن روژې دي شي او څوک چې بیمار یا په سفر وي نو شمېر دی په هغه باندې د ورځو نورو نه الله غواړي په تا باندې تاسو باندې اسانتیا او نه غواړي چې تاسو مشکل کې پرېوځئ د دې دپاره چې تاسو پوره کشمیر او بړای بیان کې د الله پاغي چې هدایت یې کړی تاسو ته شاید چې تاسو شکر وباسئ. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې په رمضان کې ذاکر ذکر کوونکې دا مغفور دی د بخشش شوی دی او په رمضان کې سائل الله نه غوښتونکې حاجات شرعیه نو دا به چېرته هم ناامیده نشي په خپل مراد کې. رواه الطبراني. میاشت رمضان را روانه ده، یو رمضان دی یو صوم دی. رمضان دا د رمز نه دی. رمز عربی زبان کې سیزلو ته وایي. نو په دې رمضان کې هم د روژې په ذریعه سره د قرآن د تلاوت په ذریعه سره انسانان خپل ګناهونه سیزي او یا رمز سړی اندرون کې رمز د اندرونی ګرمۍ دا پیدا شي او انسان تږی شي یو احساس سره پیدا شي او الله تعالی دغه احساس خوښوي چې هغه د بل د ولږي او د تږي د تندي هغه احساس انسان سره پیدا شي. صوم عربی زبان کې امساک یو شی را بندول یو شی را ټینګول دې ته صوم ویل کېږي. صبر ته هم وایي. شرعن روژه دو قسمه ده، یو روحاني روژه ده یو شرعي ظاهري روژه ده. شرعي ظاهري روژه خو دا چې سړی د سبا صادق نه والا تر غروب آفتابه پورې د خوراک څښاک او د مجامعات او د کوروالي نه ځان وساتي. خو که فرض که سړی ورسره روحاني روژه نه وي د دې روژې څه اثر نه وي. روحاني روژه دې ته وایي چې سړی خپل نفس هغه قابو کړي د ردو بدو د کنځلو نه د دروغو نه د ګناه نه د غیبت نه د کذب نه داسې بکواس او عبثیاتو نه د ټوکو مسخرو نه
دې ته روحاني روژه وایي او دا د دې شرعي روژې دپاره ډېر لوی اهمیت لري، د هغې دپاره یو معیار دی. په دې وجه باندې امام غزالي، سفیان ثوري رحمه الله او ډېر امامان هغه خو د دې هم قایل دی چې روژه په دروغو باندې او په غیبت باندې ماتېږي. اگر که باقي امت خو د ماتولو قایل نه دي، خو هغه چې روحاني لحاظ سره ماته شو، څه حیثیت او څه فایده دا یې نشته. روژه دا داسې عبادت دی، منځ او روژه چې دا د آدم علیه السلام نه شروع ده. منځ او روژه دا په ټولو امتونو باندې فرض وه، خو په هر امت کې د هغې ځان له عدد، کیفیت او طریقه کار د روژې د نیولو. ځکه قرآن کې الله تعالی فرمایي چې کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، دا روژه چې تاسو باندې فرض ده نو داسې په تېر شوي امتونو باندې هم فرض وه، خو لیکن چا باندې په یو طریقه او چا باندې بله طریقه. د روژې د رمضان د روژې د فرضیت نه مخکې نبي علیه السلام روژې خو عامې نیولې، خو د فرض په شکل باندې 2 قسمه روژې نیولې. یو د عاشورا روژه نیوله، د محرم د 10مې. زمونږ دپاره وس چې ده نو 9 او 10 به نیسو، یا به 10 یا 11 نیسو، یا به نه نیسو. نو د محرم روژه نیول دا فرض و. او بل نبی علیه السلام به ایام البیض د هرې میاشتې 14، 14، 15 روژه نیوله، دا هم فرض و. لیکن چې کله رمضان فرض شو په 2 هجري کې، په 2م کال د هجرت باندې رمضان فرض شو، نو باقي روژې مستحب پاتې شوې. نو دا د عاشورا روژه او دا د عرفې روژه او دا نورې روژې دا پاتې شوي دي. مستحب او فرض روژه په موږ باندې د رمضان ده، او یا چا منښته کړې وي هغه ده، او یا قسم کفاره ده چې هغه په دیت په پیسو کې نه ورکوي یا په څه کې، نو بیا به هغه کفاره په روژو کې ادا کوي، نافي فرض ده. د دې وجې نه د رمضان ډېر لوی قدر دی، لوی عزت دی. دې میاشتې د قدر الله تعالی چې ورکړی دی، دی په قرآن ورکړی دی. دې قرآن نازل دی، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى. غونډې میاشتې ته هم په قرآن باندې عزت او قدر ورکړی شوی دی. په ټولو میاشتو باندې بهتره اتفاقي میاشت رمضان. او بیا په دې رمضان کې هغه یوه شپه هغې ته هم په قرآن باندې قدر ورکړی شوی دی چې هغې ته لیلة القدر وایي، چې انا انزلنا وفي لیلة القدر، مونږ قرآن په لیلة القدر کې نازل کړی. لیلة القدر اتفاقي په رمضان کې ده. نو هغې شپې ته هم په دې قرآن باندې قدر ملاو شوی دی، او هغې میاشتې ته هم په دې قرآن باندې قدر ملاو شوی دی. نو په خپله سوچ وکړئ چې یو میاشته د قرآن په وجه باندې قدرمنه ده، او یو شپه هغه د دې قرآن د نزول په وجه باندې قدرمنه ده. نو چې قرآن موږ ونیسو په خپل لاس کې، د هغې سره تعلق جوړ کړو، تلاوت او زده کول او ترجمه او تفسیر، نو هغه انسان به څنګه قدرمن کوي نه. په دې وجه باندې نبی علیه السلام فرمایي، د عمر فاروق رضی الله عنه حدیث دی، صحیح مسلم، د دې کتاب په باره کې، دا دومره قدرمن کتاب دی چې خپله میاشت قدرمن کوي د نزول. خپله شپه خیر من 1000 شهر، د 1000 میاشتو نه بهتره جوړی هغه شپه، نو هغه د قرآن د نزول په وجه باندې. نو چې چا دې سره تعلق جوړ کړی، د هغې په باره کې هم قدر دی. ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويذو بآخرین، الله تعالی په دې کتاب خلق اوچتوي. او یا رسول الله فرمایي چې قیامت پر ورځ باندې به دا کتاب ستا دپاره حجت او دلیل، القرآن حجت لک وعلیک، قرآن ستا دپاره د کامیابۍ دلیل، او که ته روګرداني اختیار کړې نو دا به د ناکامۍ دلیل. د دې وجې نه په دې میاشت کې چې کله تا خپل سلف ګورې، نو هغوی عباداتو ته به ځان وتړلو، او زیات عبادت. بعض ځایونو کې بعضې عبادات یې لکه اوس سړی حج ته لاړ شي، نو په حج کې د ټولو نه زیات عبادت کول پکار دي طوافونو، ځکه یې طواف بل ځای کې نه میلاویږي. نو زموږ اکثر خلک چې لاړ شي، نو هغه طوافونو په ځای باندې اوس خو نن سبا سي ګپ لګوي، هغه عمرې هم ټول له ګپ جوړې شوي دي، لیکن هلته به زیات طواف کوي، د خپل وس مطابق طاقت دې څومره، نو زیات ثواب هلته له چاره طواف دی. ځکه چې بیا تلاوت هم بل ځای کې کېږي، نفل هم بل ځای کې کېږي، هر څه به بل ځای کې کېږي، خو طواف خو نه کېږي.
د دې وجه نه شهر رمضان کې به ډېرې نیکۍ کې، خو لیکن د ټول نه زیاته اهمه نیکي چې توجه ورته کې او الله او رسول په حکم کړی دی نه قرآن دی. امام بخاری بدالوحی کې د جبریل امین د رسول الله په آخري رمضان کې 2 ځله نبی علیه السلام ته قرآن اورولی دی، 2 ځله دوره تفسیر به ورته کولو. دا په رمضان کې قرآن دا ترسونه کېږي، دا بدعت نه دی، دا یو سنت طریقه ده. د دې وجې نه سلف به دې ته توجه کوله. امام بخاری به د قرآن شواروز کې قرآن ختمولو، دا هغه طریقه کارو. امام ابو حنیفه رحمه الله به قرآن ختمولو. تاریخ دمشق کې علامه دمشقی ابن عساکر رحمه الله نقل کوي په 5م جلد کې چې امام شافعي رحمه الله به روزانه یو قرآن ختمولو. دا چې کله توجه وکړي، دا ولي ځکه دا میاشت د رمضان د قرآن سړی جوړوي، قرآن سړی جوړوي. قرآن په انسان کې روحانیت پیدا کوي، قرآن په انسان کې عقیده جوړول پیدا کوي، عمل برابرول پیدا کوي. قرآن د بل مظلوم چې کوم دی نو دغه احساس په انسان کې پیدا کوي، د ظالم د بچاو احساس پکې پیدا کوي، طلب د دعا پکې پیدا کوي، خوف الهی پکې پیدا کوي، د رحمت الهی امید دا پکې پیدا کوي، او دغه ایمان دی. یو سړی د الله نه یریږي، یو سړی د الله د رحمت امیدوار دی، او یو سړی د الله نه غواړي، طالب دی، هر ټیم هر وخت د الله نه غواړي، سوال کوي، فریاد کوي، جړا کوي، دې ته ایماندار وي. او دغه درېواړه خبرې دا هم قرآن په انسان کې پیدا کوي. او د روژې مقصد سره نفس په قابو کې راوستل، نفس ته غوړندی اچول. نفس په قابو کې کول ډېر ګران کار دی. شیطان دا قابو کولی شي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم چې شیطان به تختی، اذان چې شیطان به تختی، اقامت چې شروع شي شیطان به تختی، ذکر و اذکار چې شروع شي شیطان به تختی، لیکن نفس نه تختی. اذان هم وایه، اقامت هم کوه، ذکر هم کوه، تلاوت هم کوه، هر څه کوه، خدا نفس دا ډېر ګران چې به قابو کې. په دې وجه باندې به سلفو د دې نفس لپاره مجاهدې کولې، مجاهدې روجې به نیولې، او ورسره به ذکر و اذکار او تلاوت کولو. نو دوی خواهشات او نفس اماره بالسوء دا کنټرول شو. تاسو نه ګورئ نبی علیہ السلام د روجې په باره کې فرمایي، د ابو هریره رضی الله عنه حدیث دی صحیح بخاری او مسلم کې، چې کله اوله ورځ د روجې شي نو الله تعالی حکم وکي، نو فتحت ابواب الجنه، د جنت دروازې کلاو شي، وغلقت ابواب النیران، او د جهنم دروازې بند شي، وسللت، او وتړل شي شیاطین، سرکش شیطانان دا وتړل شي. لیکن په دې کې تاسو په خپل سوچ وکئ، داسې چرته هم نه دی ویل چې نفس یې ولا وتړي، شیطانان یې وتړل، جهنم دروازې بندې کړي، د جنت دروازې کلاو کړي، لیکن دا نفس دا یې تاله درکړی دی. د دې وجې نه ستا سره اختیار دی. دا نفس په قابو کې نو ځان قابو کول ډېر مشکل کار دی. امام بخاری کتاب الایمان کې د عمار رضی الله عنه نقل کوي چې د خپل ځان برابرول ګران کار دی، کنه د ځان نه انصاف جوړول. تاسو فکر کړئ کنه یو سړی خپل معمولی دومره نیکی هغه دومره غټه ګڼي چې لکه جنت الفردوس دا زما دی، او دا نور انسانانو ته سخکاری نه. دا هر څوک چې دی که مولوی صاحب چې نو 2 ټکي سبق چاته ووایي نو بس لاړو واولتو، که قاري صاحب چې کوم دی نو چاته 2 ټکي سبق وایو یا په روژه کې ختم وکړو لاړو واولتو، که چا چې کوم دی نو جماعت خدمت وکړو لاړو واولتو، چا د مدرسې خدمت وکړو لاړو واولتو. داسې نه وایي د الله تعالی د احسانات مابرې څومره دي. خپله موازنه به همیشه د تیر شوي زمانې د غټانو سره کوئ. خپله موازنه به کوئ. که عالم دی نو دا به خپله موازنه تیر شوي علماو سره وکړي چې هغوی څه کړي دي. بیا به درته خپل خدمت د هغې حیثیت ښکاره شي، زه څومره یم، څومره په اوبو کې یم. که یو سخي دی دا خپل سخاوت موازنه د حضرت عثمان سره وکړي،
او که یو ځوان دی د خپل ځوانۍ موازنه دی د خالد ابن ولید سره وکړي، د مصعب ابن عمیر سره دی وکړي، دته د خپل ځوانۍ پته ولګي. که د حسن او د جمال خبره ده خپل موازنه د یوسف علیه السلام سره وکړي، د جریر ابن عبدالله سره دی وکړي، د مصعب ابن عمیر سره دی وکړي، د ابو بکر سره دی وکړي رضی الله عنه، پته د خپل حسن ولګي. اواز یې خوږ دی. د ابو موسی اشعري سره دی موازنه وکړي، دته په خپله د خپل ځان پته ولګي د څومره یم. یاد ساتئ یو ځل عایشه صدیقه رضی الله عنها نبی علیہ السلام ته فرمایي چې یو سړی نیک کار وکړي نو د هغې نه پس الله غفور رحیم دی، او که بد کار وکړي نو بیا وایي یا الله ما معاف کړي، الله غفور رحیم دی. ول دا ته څه وی؟ وایي د مانځه نه پس، د روژې نه پس، د زکات نه پس، د عباداتو نه پس چې کومه دی نو یا الله زما عبادت قبول کړي، ته غفور رحیم یې. چې ګناه وکړي هغه توبه وباسي او ګناه ده او جرم دی، نو الله تعالی به موږ باندې ډېر احسانات کړي دي. بلکې زه خو یم چې په دې زمانه کې چې کوم احسانات دي په موږ باندې، د جامو، د لباس، د خوراک، د اسکاک، د آبادۍ، د سهولیاتو، مراعات، هر شی موجود دی، لیکن سره د دې نه مونږ د الله تعالی شکریه نه ادا کوو، نه په غم کې، نه په ښادۍ کې، نه په بیمارۍ کې، نه په صحت کې، نه په غریبۍ کې، نه په مالدارۍ کې، نه په قیام کې، په کلي کې، نه په سفر کې. د شکریه ماده مونږ کې ډېره زیاته کمه شوې ده، صبر ماده هم کمه شوې ده او د شکریه ماده هم کمه شوې ده. او جنت په دغې دو خبرو ملاویږي. ایمان د دو خبرو نوم دی، نصف صبر و نصف شکر، نیم صبر دی نیم شکر دی. او جنت د چا دپاره دی؟ صابرینو د شاکرینو دپاره دی. جنت ته به صابرین ځي او جنت ته به شاکرین ځي. نن مونږه ناشکره یو. شکریه ادا کول پکار دي، ټولنه ګران کار. شکریه ادا کول، توبه ایستل، دا ډېر ګران کار دی. څوک ګناه نه پرېږدي، توبه نه وباسي. لہذا دا میاشت روانه ده، په دې میاشت کې د دې قدر پکار دی. د روژې ثواب چې الله تعالی فرمایي، حدیث قدسی دی، الصوم لی وانا اجزی به. دا مطلب نه دی چې په هره روژه دی هغه والا سرټیفیکیټ د کامیابۍ ورکوي. دا هغه روژه ده چې خوله دې هم کانټرولي، سوچ دې هم کانټرولي، لاس دې هم کانټرولي، ژبه دې هم کانټرولي، او مال خرچ کول دې هم کانټرولي، او ګټل دې هم کانټرولي. بیا چې کومه دی دې روژې په باره کې نبی علیہ السلام فرمایي چې الله تعالی فرمایي الصوم لی وانا اجزی به، د روژې بدل به زه پخپله ورکوم. ځکه الصوم صبر، روژه صبر دی. او انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. صابرانو ته الله تعالی وایي زه اجر بې حسابه ورکوم. په دې وجه باندې عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي چې رمضان کې ذاکر چې کومه دی دا مغفور دی، د بخشش شوی دی. او چې یو سړی سوالونه د الله نه کوي جایز دی، به ناامیده نشي. یو حدیث کې راځي، امام طبرانی نقل کوي، نبی علیہ السلام فرمایي چې که فرض کا د دې رمضان او د روژې پوره حقیقت دې سړي ته ملا پته ولګېدله، دی به وایي چې ټول کال دې روژه وي، ټول کال. او دا 11 میاشتې بعد چې کومه دی 1 میاشت روژه، دا طبي اصولو مطابق هم د انسان د وجود دپاره چې کومه دی دا ضروري ده. د وجود کې چې کومه دی ډېر فاضل مواد جمع شوي وي، هغه ګنده مواد د روژې په ذریعه باندې وځي. روژه د انسان اندروني او بیروني تربیت کوي. بیروني لحاظ سره، جسمانی لحاظ سره هم ستا تربیت کوي، ستا نه هغه زهریله مواد وباسي. او اندروني روحاني لحاظ سره هم ستا څه کوي؟ تربیت کوي. څنګه چې د آیات کریمه کې الله تعالی فرمایي چې روژه په تیر شوي امتونو هم فرض وه، کتب علیکم الصیام کما کتب الذین من قبلکم لعلکم تتقون. د روژې نتیجه دا رایي ته پرهیزګاره شي، د روژې نتیجه ته قابو شي. پرهیزګاري څه ته ویلی کېږي؟ تقوا، ځان قابو کول، خپل نفس قابو کول، خپل عقیده محفوظه ساتل، خپل عمل محفوظ ساتل، خپل سوچونه محفوظ ساتل، دې ته پرهیزګار وایي. تاسو خو پرهیزګاره دې ته وایي چې ټوخي کوي. نه دغې ته نه وایي.
پرهیزګار دې ته وایي چې مشرک نه وي، پرهیزګار دې ته وایي چې ګناه کبیره نه کوي، پرهیزګار دې ته وایي چې په صغایرو باندې همیشوالی نه کوي، او پرهیزګار دې ته وایي چې خپل نفس په قابو کې راوستلی وي، خپل نفس داسې رواني په لاره باندې ته وایي د غنو په لار باندې روان دی او ځان د غنو نه ساتي، خپله زندګي محفوظه کړې وي. نو دا میاشت دا د انسان د حفاظت ته په دې وجه باندې نبي علیه السلام منبر ته ختلو، او چې کله منبر ته ختلو نو 3 ځله امین وایو. نو په هغه 3 ځله امین کې چې وروستو صحابه ورته تپوس وکړو، نو نبي علیه السلام ورته په جواب کې څه وویله؟ نبي علیه السلام ورته په جواب کې یو دا خبره وکړه چې سړي باندې رمضان راشي او بیا رمضان چې کوم دی نو هغه لاړ شي، تیر شي، او الله تعالی د بخشش ونه کړي، الله تعالی د بخشش ونه کړي. واقعي خبره ده، داسې میاشت ده چې په دې کې فرض په 90 فرضو دی او نفل د فرضو برابر دی. دومره لوی ثواب الله تعالی دې امت ته د معاف کولو بانی جوړوي، بانی نه دا ولا جوړوي. لکه دا ماشومان چې په دې پلی ګروپ کې که نه هغه نوی داخل کی یا په نرسرۍ کې وي، نو په سکول کې چې کوم دی نو هغه د پاس کولو دپاره هغوی هر څه مخامخ ورته ایښودي، مانه ورته جوړوي چې اوس هغه شیز واخلي او په لتې ووایي یا څه خو چې پاسې کړو. مونږ هم هغه د پلی ګروپ خلک یو چې الله تعالی مونږ ته بانه جوړوي، بانه، خو چې یو سړی هغه بانه هم ضایع کړي نو دا ډېره طبیعي خبره ده. رمضان او روجا او پلانکې او دومره ثواب، چاله ګوټو به ورکه دومره ثواب، دا کار وکړه دومره ثواب، دا تشې بانې دي. خو لیکن چې یو سړی په هغې بانو کې پیل شي که نه نو دا بیا دا لویه طبیعي خبره ده. نو دا میاشت زموږ دپاره د معافۍ بانه ده، د بانې میاشت ده. نو دا میاشت ضایع کول نه دي پکار، دې ته توجه پکار ده. بېشماره خصلتونه دي پکې، ټایم چې کوم دی هم لږ دی. اول حدیث کې راځي د دې میاشتې رحمت دی او درمیاني د دې دپاره مغفرت دی او آخر سره عتاق من النار دی. دویم نمبر په انسان کې د صبر ماده پیدا کوي، خپل نفس په قابو کې کړي، ګناهونو سره نفرت پیدا شي، د نیکو سره محبت پیدا شي، په مصیبتونو باندې ثابت قدم شي. دا د دې میاشتې لوی خصوصیت. دویم نمبر مونږ ته وایي الله تعالی وایي چې زه شیطان درنه تړم نو تا خپل نفس قابو کېږه که نه، دا نفس باندې محنت وکړه. او نفس په څه باندې قابو کېږي؟ په روجا، په عبادت، په تلاوت، په ذکر، په دې باندې په قابو کېږه. نو د قابو کولو دپاره الله تعالی مونږ دپاره هم هغه ماحول جوړ کړی دی. لہذا رمضان را روان دی، په دې رمضان کې به څو کارونه په مونږ باندې ډېر ضروري دي، دا به کوو. یو د الله دپاره دا ځوانان چې دي دا د بازار نه ځان وساتئ، خپلې روجې مه خرابوئ. دا د شپې چې کومه لوی خبره ده، نبي علیه السلام فرمایي چې سو من قام رمضانا من صام رمضانا، یو سړی د شپې عبادت کوي او د ورځې روژه نیسي لله فی الله، نو الله تعالی به تیر شوي او مخکې وروستو ګناهونه ټول معاف کړي. لیکن افسوس دی چې زمونږ ورځ چې کومه دی نو هغه نیمه په خوب کې لاړه شي، او د هغې نه وروستو چې کومه دی نو هغه د بازار په منډو تړلو چغو چغو کې لاړه شي، او بیا ماسخوتن بعد چې کومه شپه هغه لاړه شي بچا کې په کیلونو کودونو کې لاړه شي، او تراویح چې کومه دی نو هغه په جماعت کې په ګناه باندې ختم شي. ځکه چې څوک تراویح نه کوي او که کوي نو وایي زه 8 رکعاته کوم او 6 رکعاته کوم. دا کم خلک چې دا په 6 رکعاتو والا پسې 8 رکعاته کوي، دوی د سر نه د 8 رکعاتو قایل نه دي. که 8 رکعاتو کوي 8 والا جماعت ته دې لاړ شي چې هلته په 1 غنټه کې چې کوم دی 8 رکعاته کېږي دې زمانه وکړي، او دی چې کوم دی 6 رکعاتو والا پسې 8 رکعاته کوي، وروستو آرامیتوبونه کوي، ثواب کم وګټي او ګناه زیاته وګټي. نو د الله دپاره دا کارونه مه کوئ. دا خپل وخت، دا خپل رمضان، دا خپل روژه مه خرابوئ. لہذا په روژه کې به څو کارونه ډېر کوئ. نمبر 1 تعلق بالقرآن، دا میاشت د قرآن ده او تعلق بالقرآن به د قرآن سره تعلق، تلاوت، تفسیر، ترجمه، دې ته توجه وکړئ. دا یو میاشت ده، په دې میاشت کې به سلفو ډېر زیات تلاوت کولو. امام بخاری، امام ابو حنیفه، امام شافعي، صحابه، تابعین، تبع تابعین، شپه ورځ به دې سره متوجه وو.
اگر که اوس هم داسې خلک شته د هغوی په باره کې ما ته معلومات شته، داسې خلک شته چې هغوی د دې میاشتې دپاره هغوی خپل څه کاروبار هر څه چې د دې لپاره روپۍ پکې جمع کوي چې دومره په ځان لګوم، دومره په غریب لګوم، دومره په رشته دارو لګوم، او په دې میاشت کې چې کوم دی بل څه کار به نه کوم سوا د قرآن د تلاوت نه، د توجه نه، د تفسیر نه. ټول میاشت چې کوم دی ته داسې شته دی عظیم خلک، لیکن مونږ نه یو، مونږ بیکاره یو، مونږ قرآن سره دغه تعلق نشته. نو لہذا دا میاشت قرآن ده، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، دې کې توجه وکړئ قرآن ته، ډېر تلاوت کوئ، ډېر ذکر کوئ، ډېر ترجمې او تفسیر ته کښېنئ، او دا خپل وخت چې دی دا څه کوي، دا قیمتي کوي. تاسو ګورئ چې روحانیت راځي که نه راځي، پریشانیانی ختمیږي که نه ختمیږي، د ګناهونو سره نفرت پیدا کېږي او که نه پیدا کېږي، د نیکو سره مینه محبت پیدا کېږي او که نه پیدا کېږي، لیکن موږ هغه تعلق جوړ کړی نه دی، دا جوړول پکار دی. دویم نمبر دا میاشت د مواسات، په دې کې به ورورولي کوئ. ته وږی شوې تا سره د وږي احساس پیدا شي، ته تږی شوې تا سره تږي احساس پیدا شي، تا له غصه درځي پریشانه کېږي، د بل د پریشانۍ احساس در سره پیدا شي. دې ته میاشت مواسات او ورورولۍ او د صدقاتو او د سخاوۍ، دا سخي میاشت ده. سخي کتاب پکې نازل شوی دی، سخي میاشت او سخي کتاب. امام بخاری بدالوحی کې نقل کوي چې رسول الله په دې میاشت کې ډېر سخي و، د نور نه، یعنی و سخي په ټولو انسانانو کې، لیکن بیا په رمضان کې د نورو میاشتو نه زیات سخي و. کان اجود الناس فی رمضان، نبی علیہ السلام په رمضان کې ډېر زیات سخي و. د دې وجه نه دا سخا میاشت ده. ته چې ځان له خرچه کې او ځان له 2000 روپۍ لګې، نو د الله دپاره دا 200 روپۍ، دا 300 روپۍ چې کومه دی دا پکې خپل غریب دپاره وباسه، خپل ګاونډي دپاره وباسه، خپل یو ورور مسلمان دپاره، نسبي رور وي او که اسلامي رور وي، د هغې دپاره چې کوم دی ایستل پکار دی. ولې دا خلک یي هر یو سړي او خپله یو طریقه کار یې زمونږ نشته دی. څه خلک اوس هم شته داسې چې هغوی په خپله تنخواه کې څه حصه مقرر کړي او ورکوي، شته دی. څه خلک پکې داسې هم دي چې هغه په خپل کاروبار کې وباسي، الله دې خوشحاله کړي، الله دې له جنت ورکړي. دا ښه خوی دی. زموږ استاد محترم شیخ محمد عنایت الرحمن مرحوم رحم الله یو ځل ویلو، تې ملګري ته رالمه، یو فروټ والو چندم کوله، په هغه وخت کې چنده چې چا به 500 روپۍ ورکولې نو هغه به ډېره غټه چنده وه، د دې وخت 1 لک نه زیاتې وې. امه ورځو کې مې یو زړه کاپۍ چې کوم دی راوتله مدرسې، چې ما کتله نو په هغې کې خرچه دومره کیلو غوښه دا 9000 روپۍ ټول چې کوم دی د میاشتې خرچه وه. مال اوس راشه اوس پې وکې که نه. نو هغه ویله زه فروټ واله ورغلم چندم کوله، نو چې مونږ ورسه ودرېدو نو هغه یو رومیال راواخېستلو، سور رومیالو، او ما ته ویله دا ستاسو دی، د مدرسې دی. ما چې کلاو کړو نو هغه روپۍ ډېرې روپۍ وې، 2500 یا 2300 روپۍ وې. نو ما د هغې نه ځکه چې هغه خو داسې نه و زموږ په شان دې غونډه ټیکس یې خو نه غونډه و که نه، دا خو زموږ چندې هم نن سبا غونډه ټیکس دی، ځان سې 20 کسان په مخه کړي په بازار کې او خانه په زور د خلکو نه چنده اخلي. تا دا پته نه شي طیب النفس باندې به چنده کې، نو هغه غونډه ټیکس دی. نو هغه دې 100 روپیز واخېستل او باقي ورته کېښودل، دا واخله ته خو ځان له خپل کاروبار دی. هغه ته نه دي دا داسې نه ده، ویل دا د هر چا ځان له رومیال دی، زما سره د هر چا ځان له رومیال دی، دا د مجاهدینو دی، دا د پلانکۍ مدرسې دی، پلانکۍ مدرسې پلانکۍ دی، دا د پلانکۍ کلیوال دی، دا د رشته ده. ما چې دا ته څنګه کې، ما ته وایي چې زه خپل کار ختم کړم ماښام ته، نو د سبا فروټو دپاره تې اول پیسې لرې کړم په دې وخت کې داسې مسلمان. او بیا زما چې د کور څومره روزانه خرچه ده سبا غم نه کوم، د روزانه خرچه چې څومره ده نو هغه تې لرې کړم، باقي دا څومره رومیانونه چې دي په دې تقسیم کړم. نو که د چا 15 روپۍ رسېدی او که چا 10 رسېدی او که چا 20 رسېدی، خو بس په هغې تقسیم کوم او دا په دې کې پرتې کال پس چې کوم دی زه بیا تقسیموم. داسې دا مسلمان دا احساس پکار ده. نن زموږ په مال کې چې د غریب حق نه وي، د مسکین حق نه وي، د فقیر حق نه وي، د بیمار حق نه وي، د رشته دار حق نه وي، دا څه مال دی؟ ځکه موږ پریشانه یو، د ښه کور سره پریشانه یو، د ښه ګاډي سره پریشانه یو، د ښه جامو سره پریشانه یو، د ښه خوراک سره پریشانه یو، د ښه سهولیاتو سره پریشانه یو،
ولی د بل غم را سره نشته، د بل حق پکې نشته. که ورور کمزوری نه دا زه ساتم، ته ساتي که الله یې ساتي؟ تعالی الله مال نه د په وجه درکوي. که چېرته مسکین فقیر دی مړه د خولې له راوستو ته ولې څه ورکوې؟ د خولې له راوستلو دا خویونه لرې کوي. دا نه مؤمن صفت نه دی، دا منافقانه صفت دی. نو دا میاشت مواسات ته ګورې، د ورورولۍ ده. په دې کې به تا سره غم در سره چې ځان له 2000 روپۍ لګې نو یو 300 روپۍ ته مسکین له وباسه، فقیر او رشته دار له وباسه. او زه ته دا یو خبره هم کوم، ډېر فقیران داسې دي چې په سپینه جامه کې ګرځي خو چا نه سوال نه کوي. تاسو ته معلومي، ښه درته معلومي، لیکن په خپل ګمان باندې سوچ کوئ. لکه تاسو په خپله یو سوچ وکئ، یو سړی دی هغه نوکر نه دی، کاروبار یې نشته، کارخانې نشته، میلې نشته، ګاډي نشته، هېڅ هم نشته دی، بې روزګاره دی. او ته وایې چې نه دا به مالدار وي، دا به مالدار. او سړی مړ و که نه، اول چې دا هسې ځان مړ کړی دی، هغه د ولږې نسته مړ و. نه دا سوچ دا غلط دی. نو دا مواسات میاشت. او دریم نمبر دا عباداتو د روحانیت د ذکر میاشت. انسان په کسی شي روحاني شخصیت ته جوړ شي په دې میاشت کې. نو دې میاشت کې به 3 کارونه: قرآن سره تعلق، مواسات، صدقات او سخاوت، او دریم نمبر روحانیت، ذکر و اذکار، نور عام عبادات، خپل سوچونه برابرول. کله چې میاشت ختم شي نو بیا به ته کلک ایماندار، بهترین پرهیزګار یې، او ان اکرمکم عند الله اتقاکم به درنه جوړ شي. خو که دا نه وي، میاشت تېره شي، نو بیا هغه خبره یاد ساتئ چې نبي علیه السلام فرمایي چې په هغه سړي لعنت دی او جهنمي دی او د الله قهر دی پې چې میاشت رمضان تېره شي او الله تعالی یې معاف نه کړي، الله دې سړی جوړ نه کړي. دا یاد ساتئ، د 40 سال ته سړی ورسېږي که نه، دا په عقل پوره نه شي، دا نه جوړېږي. بیا دا 40 سال ته چې ورسي او دی د هغې نه پس هم هغه شانتې ځان نه ماشومانو کار کوي، دی نه برابرېږي. دا میاشت رمضان تېره شي، سړی ته جوړ نه شو، متقي او پرهیزګاره ته جوړ نه شو، دی بیا په دې 11 میاشتو کې نه جوړېږي. د هغې وجه دا دی ماحول جوړ دی. ماحول په دې 11 میاشتو کې روژه خو هر څوک نه شي نیوی، هغه قرض فرض روجې پې پاتې که نه، هغه هم نه شي نیوی. دلته ماحول ته الله جوړ کړی. ما تاسو ته ویل که نه، الله تعالی زموږ د معافۍ دپاره بانې جوړوي، بانې ماحول یې جوړ کړی دی، بانې جوړه کړې ده چې تاسو دا وکئ بس معاف بشئ. الله تعالی دې موږ معاف کړي، او الله تعالی دا میاشت زموږ په عباداتو کې، په تلاوت کې، په صدقاتو کې، په خرچو کې او په روحانیت کې تېره کړي. وما علینا البلاغ.